سره زم تاسو ورور تاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا ملګرو دا وخت ولاړ یو ورسک کې ورسک هغه خور له راغلی هم هغه یتیمانانو بچیان له راغلی هم سموده وړاندې چې تاسو کوم پروګرام کتلی و زموږ هغه ورور کوم د ډینې سره مزدورۍ لیتلی و لورې ټاپ نه یې واورې راوړې او هغه د حادثې شکار شو چې په هغې کې 3 کسانو د ژوند بازي بایله هغه بچیان دا وخت زما سره موجود دي زمونږ کومه خور چې دا کونډه د هغوی بابا هم تاسو کتی شئ چې د هغوی دا حالات دي نو داسې انسان خپل ځان له څه نشي کولی نو داسې کونډه لور چې شي د شپږو اوو بچیانو سره د هغوی ژوند هسې هم ډېر زیات د سختو سره شي کم د یتیم آواز پروګرام چې موږ تاسو ته وړاندې کړی و کومو مسافرو غیرتمندو پښتنو پیسې رالېږلې هغې پیسو باندې تاسو زما په شا باندې دا سوزکې کتی شئ تاسو زما سره په څنګ کې دا سوزکې کتی شئ دا سوزکې م اخیستی دی هغې بچیانو ته چې دوی د به ګرځې کې 400-500 روپۍ مزدوري به راوړي او دا یتیمانان بچیان د دوی چې کوم نیمګړې زندګي وه کومه ولاړ ژوند و کوم د سختو سره ژوند و هغه ژوند به الحمدلله یو ځل بیا الله تعالی په هغې لار روان کړي چې دوی به چاته محتاج نه وي دوی به چاته حریان نه وي او د دې بچیانو چې کومه وینا ده وه اختر په زړو جامو کې تېر شوی دی د ژوند ټولې خوشحالیانې نیمګړې دي پیکه دي نو الحمدلله د دې سوزکې له کبله د یو عام انسان په شان به دوی ژوند تېروي کومې پیسې چې تاسو رالېږلې وې په داسې ځګې ولګېدې چې یو صدقه جاریې په طور دا ګاډۍ به ګرځي دې بچیانو ته به 200 روپۍ ګټي هغه به راوړي په هغې به د دې بچیانو رزق د دوی د اختر کپړې پایزارونه او د دوی رنګ رنګ خوشحالیانې به پکې کېږي او په هغې کې به الله تعالی تاسو ته ډېر زیات ثوابونه درکوي زموږ سره دا بابا جان هم موجود دی کوم چې زموږ د هغې کونډې خور پلار دی دونه به م یو څو تپوسونه کوو چې کوم مسافرو پیسې رالېږل دي دې ته په کم نظر ګوري بابا السلام علیکم وعلیکم السلام بابا دا راته ووایه کومه ستاسو لور کونډه وه واړه وسیان ورسره وو کومو خلکو مسافرو زموږ غیرتمندو پښتنو پیسې راولېږلې ستاسو هغې بچیانو ته بې دا سوزکې میلاو شو په دې کور به څومره خوشحالیانې راشي او هغه مسافر به تر کوم حده په دعاګانو کې یاد ساتئ چې جمدي د هغې پورې به دیو ورته دعا کوو چې الله یې اخر او دنیا دواړه ښایسته کړي او خدای کامیاب کړي والله یې په جمدي د جنت پروګرام وکړي موږ دغه ویل نور غریبانان یو څه نشو کولی او تعلیم هم نشي بې تعلیمه خلک یو خو د دې وزونه دې الله ورکړي په اخر او په دنیا په دواړو تاسو سره زموږ ډاکټر چې بس د دې بچیانو چې کوم ژوند د سختۍ سره وې کپړې نشته پایزار نشته اوس د دې سوزکې له کبله دوی په ژوند کې به څومره راحت راشي ډېره 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 خدای دې د دوی د اخر پخه کړي د اخر او دنیا دواړو او دوی له خدای دې وزونه ورکړي او موږ خو څه هېڅ نشو کولی د خدای تعالی علاقان دي بس دا د مړي سره ښځې د مړي سره ماشومان دي به دوی هېڅ اثر نشي بغیر د خدای نه او دې خلکو سره د الله پاک ته دې وزونه ورکړي او خدای پاک دې اخر او دنیا دواړه ښایسته کړي او نور د دوی سره به موږ هېڅ ماښام چې کینونو دوا به ورته کوو چې خدای ته دې وز ورکړي خدای دې وز یو فصل یو پلاک ورکړي او په یو فصل دې له دوی اجر ورکړي ښه ملګرو زموږ سره اوس یې ورځو باغ خپلې خور ته به د ګاډي دا چابیانې هم ورواله کوو هغوی باندې به یو خوشخبري هم کوو او زموږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ اخلاص د بېوس اواز دی نو راځئ زموږ سره ښه ملګرو هغه کور کې ناست یو د هغې خپلې خور سره ناست یو هغه بچیانو سره ناست یو او ورسک کې کم چې تاسو پروګرام کتلی او تاسو یې دردولی وی تاسو له ډېر زیات غمونه در کړي وو خو په دې کور کې زموږ سره د ملیشیا سراوه کې چې کوم زموږ معراج صاحب دی هغه ته زموږ یو خوږ ورور واجد علي د کلنتن نه 240 رنګۍ ورکړې وې چې دا په دریم کلیپ کې به د دې بچیانو په کاته کې حساب کوي د واجد علي صاحب 240 رنګۍ د کلنتن نه او زموږ سره زموږ هغه خور ناسته هغې نه یو څه تپوسونه کوو چې کومو مسافرو کومو غیرتمندو وروڼو ورته دا ګاډۍ رالېږلې دی تاسو تېر پروګرام کتلی و چې د اختر نه 2 ورځې مخکې مونږ راغلو د چوټۍ په ورځ باندې د دوی چې کومه د ګرمۍ مسله وه او دوی ته مونږ هغه شیشه راوړي او پنکانو الحمدلله هغه ضروریات خو په ټایم سره شو اوس ورته هغه پیسو باندې مونږ دا سوزکۍ راویستی دی او زمونږ د دې خور څه وینا ده دوی دې ته په کم نظر ګوري هغه مسافر چې کم ستاسو غوندې کې غیرتمند وروڼه دي د دې هغوی ته به تر کم حده دعاګانې کوي راځئ چې د دې خپلې خور د خولې نه خپله وخورو السلام علیکم خورئ وعلیکم سلام خورئ دا راته ووایه کم مسافر وروڼه دي د غیرتمند دي د دنیا د ګوټ ګوټ نه تاسو له پیسې رالېږلې وې مرستې رالېږلې وې خپله یې هم بچیان پرېښودي دي ژوند یې د سختو سره دی خو تاسو سره ډېرې مرستې شریک کړې وې او د هغې د بدلې الله تعالی نن تاسو د ګاډي خاوندان کړئ دا ګاډۍ به چلېږي 200 روپۍ به ګټي ستاسو د بچیانو به بې کپړې پیزار ستاسو د رزق هغه هر څه به الله تعالی سر ته رسوي هغه خپل وروڼو ته به دې څه وینا وي تر کم حده به دې په دعاګانو کې یاد وي هغې مسافرو ته به څه وینا کوي کم چې ستاسو د طرفه د دعاګانو ډېر زیات منتظر دي
هم الله پاک دې ول غیب خزانې ورکړي، الله پاک دې په ډکو منګولو خپلو وړو بچو ته مسافر دې الله پاک دې خپل وطن ته روغ جوړ په ډکو منګولو راوستی کړي چې زما سره لاس امداد وکړو، دا سوزکی واغستو او ورور مې د هېڅ وس هم نه کېږي، خو دغه دی چې را ګاډی به راله چلوي او 200-300 روپۍ به مې د بچو له راځي دي، په د سکول او د کور د خرچې د هر څه به یې پرې دغه سمي وي. الله پاک دې دا مسافر په ډکو منګولو خپل کور ته راوستی کړي، خپلو بچو له الله دې داسې خوشحاله کړي لکه څنګه چې زما د بچي نن خوشحاله دي او زما د بچي دې ګاډي ته څومره خوشحاله دي، څومره دې جامې پیزار ته هر څه ته خوشحاله دي. الله پاک دې دغه شان دې الله پاک په خپلو بچو ته خوشحاله راوستی کړي، الله دې ورته خپل بچي دغه شان خوشحاله کړي. او زه خو به ورته دغه هر وخت په دواګانو کې به یادوم چې هر وخت لمونځ کوو دغه دواګانې به ورته کوو، زمونږ نور څه هېڅ وس نه کېږي. او زما یتیمانان بچي واړه ماشومانان او دای ماړه پټ کړه، الله پاک دې ول د دې عزتونه په اخر او په دنیا ورکړي. خورېده ګاډی چې چلېږي څه لري چې ستاسو د کپړو د پایزارو ستاسو چې کم د رزق مسله وه د دې بچیانو د سکولونو مسلې وي د هغې نه به انشاءالله ستاسو د کور هغه کم سخت ژوند چې و په راحته به شي. اوس په د خیره سره زمونږ د وړو دا که 300 پې راځي او که 400 راځي زمونږ د بچو پې د سکول کار ښیي، د رزق د چي د ډوډۍ د هر څه به پې دوی ښیي، زمونږ ژوند به په راحته شي. د خیره سره دا ګاډی به چلېږي، الله پاک دې الله دې ډېر خوشحاله کړي، الله پاک دې ډېر عزتونه نصیب کړي، الله دې په ډکو منګولو خپلو بچو له راوستی کړي، الله دې خپلو بچو له هېڅ په خوشحالو راوستی کړي لکه څنګه چې نن زما د بچي خوشحاله دي، زما د بچو څونه خوشحالۍ نصیب شي، الله دې دغه شان خوشحالۍ د ټولو مسافرو نصیب کړي. ککۍ څنګه یې؟ ښه یم. ګاډی دې ولیدو خپل سوزه کې خوشحاله یې ورته؟ کومو ترګانو چې الله لګېلې هغوی ته به څونه دعا به ورته کوې؟ څه وینا به ورته کوې؟ الله یې خوشحاله کړي. کاکې ته به ورته خوشحاله یې؟ هغوی ته به دعا کوې؟ څه به ورته وایې؟ خدای دې خوشحاله کړي. سوزکي کې به چکر وایې؟ کوم ځای ته؟ سندغاړي ته. سیندغاړي ته؟ سیندغاړه باندې بیا خو څه خوراک څښاک هم کول غواړي که نه؟ څه به ځان سره وړئ سیندغاړي له؟ څه به وړئ؟ کباب. کباب په وړئ؟ نو که چېرته څنګه سیندغاړي له راشم له به تې کباب راکې؟ ډېر که لږ؟ ډېر. څونه؟ यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा, यतीमों को मैं अपने साथ खिलाऊंगा, मैं मस्कीनों को अपने पास सुलाऊंगा. ښه زنګ سره مناهل بچی ناست را په هغه ورځ ډېر زیات جوړلې او نن خاندي ډېره زیاته دې نه هم تپوسونه کوه بچی څنګه ښه یم. ډېره زیاته خوشحاله یې نن که نه؟ څونه خوشحاله یې؟ ډېره. ډېره هغه ترګانو ته به څه وینا کوې کومو چې له پیسې را لېږلي دي او نن د له ګاډي راغی؟ الله دې خوشحاله کړي، الله دې روغ لري، الله دې بچي خوشحاله کړي. ګاډي کې به چکر وایې؟ کم ځای ته؟ سندغاړي ته. سیندغاړي ته به ټول په یړ ځای؟ کاکې تا ګاډی ولیدو؟ سوزکې دې ولیدو بار؟ سوزکې کې به چکر وایې چک درې بازار ته؟ چې کوم چې ستاسو په هغه ورځ تکلیفاتو کمې سختې وې ګرمي ده بجلي نشته پنکه نشته هغې ترګانو تاسو له په ټیم باندې خو د هغوی د طرفه شیشه پنکه ستاسو کپړې پیزار څومره راشنه چې ورڅه خو شوي الحمدلله اوس تاسو ته د هغوی د طرف نه دا سوزکې مونږ راویستی دی کم بهر ولاړ دی او
الله نه به همدغه یو دعا کوم د خپلو بچیانو ته د خور ته به همدغه یو التجا کوم چې تل عمر مونځ اودس کوئ څه ټیم هم خولې کولاویږي د دعا دپاره نو د خپل رور شان د خپلو خویندو سره د خپل مور او پلار سره یو شان هغه غیرتمند مسافر هم تل عمر په دعا کې یاد ساتئ کومو چې ستاسو سره ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکه کړې دي د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو د اخلاص اواز جوړ شي اخلاص ډېر د بېوسو اواز دی د کیمرمین عمریت